الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجونهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. دا سورة طلاق شروع کو دیتا سورة طلاق وایي ځکه چې په دې کې د طلاقو پوره تفصیل او د طلاق سنیو کیفیت او طریقه ذکر شوی ده او د طلاق متعلقه چې څومره احکام دي لکه عدت شو او سکنا شو نفقه شو وغیر ذالک چې کوم احکام د طلاق سره ټچ دي او د طلاق سره تړلي دي نو هغه احکام به په دې کې ذکر کیږي او دې ته سوره نساء صغرا وایي. سوره نساء صغرا سوره نساء کبرا تاسو د سورت د قرآن مجید په اول سر کې ویلې ده او دای پر آخر سر کې ده او ځکه ورته سوره نساء صغرا وایي څنګه چې پای کې احکام د زنانو متعلق په کثرت سره ذکر شوي دي نو دلته من جمله د هغې نه د زنانو مسائل باقی مانده دلته ذکر کیږي. دی ورته دی صورت ته سوره نساء صغرا هم وایي. مدني دی د هجرت ته رسول الله نه رستو نازل شوی دی او دی مضمون ته چې ګورې نو دا مضمون په خپله ګویي ورکوي چې زه مدني صورت یم ځکه د مدني صورتو اهداف او موضوعات هغه تشریعي احکام دي او دلته تشریعي حکم هغه طلاق دی عدت دی نفقه ده سکنا ده او دارنګې اقامت د حد دی او بېشماره مسلې دي نو دا مدني صورت دی. روایاتو د حدیث کې راځي چې عبدالله زید عمر رضی الله تعالی عنهما خپلې ښځې ته طلاق په حیث کې ورکړي نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه لاړه او د پیغمبر خدا نه تپوس وکړه چې دی هلک داسې چل کړی دی چې ما وله ښځه کړې ده او د اوس په هغه په ماهوارۍ کې طلاقه کړې ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث کې راځي فتغیظ غصه شه نبی علیه السلام اور چې عمر حکم ورته وکړه چې دې ښځې ته رجوع وکړه او بیا ځان سره وساته چې دا حایزه شي او بیا دوباره پاکه شي نو بیا وګوره که خوښې طلاق دي کړي او که خوښې نو نه دی طلاق. دا یو سبب نزول دی دلته بخاري ذکر کړی دی. دویم دا دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله باندې حضرت حفصه بنت عمر طلاقه کړې ده او دا هر څه وجه چې وا څه وجې به وي نو دا هغه طلاقه کړې وه نو الله رب العزت د طرفه ورته دا وویلی شو چې پیغمبره دا ستا بیبي دا حفصه دا صوامة قوامة دا خو ټول عمر روجې نیسي ته خبرې ستا په کور کې اوسېږي او ټوله شپه تهجد کوي دا طلاقولو ښځه نه ده او په جنت کې به هم دا ستا ښځه نو څنګه یې دلته طلاق کوي. او دریم دا دی چې کله د عدت حکم راغی چې د کمې زنانه ماهواري راځي او هغه مطلقه شوله نو د هغې عدت به په دریو حیزونو باندې تېرېږي. ثلاثة قروء قرآن وایي. نو صحابه کرامو یو جماعت تپوس پیغمبر خدا نه وکړو چې ټیک ده چې د کومې زنانه ماهواري راځي
نو د هغې ماهواري خو به سړی وشماري خیر دی ټیک ده که نه د هغې ماهواري به سړی وشماري 3 خو چې د کومې زنانه ماهواري نه راځي لصغرن او کبرن یا ډېره وړه ده او یا ډېره بوډۍ شوې ده نو د هغې سره به څه کوو نو د هغې حکم هم دلته راغی ښه یو زنانه ده چې هغه حامله ده نو د هغه حامله چې ته مطلقه شوه یا خاوند د هغې نه مړ شو نو هغه به عدت څنګه تیروي نو لکه څنګه چې دغه زنانه چې وړه ده او مطلقه شوه یا بوډۍ ده او مطلقه شوه هغه به په میاشتو باندې 3 میاشتې به هغه عدت 3 میاشتې به کینی یو میاشت یو ماهوارۍ په مقابله کې شوه لیکن کومه زنانه چې د هغې نه خاوند مړ شي او یا ښځه مطلقه ده خو حامله ده نو د حاملې عدت چې دی نو هغه په وضع د حمل باندې دی وضع د حمل 1 منټ خاوند د مرګ نه وروستو 1 منټ پس وړوکی وشو او که 1 کال او 2 کال او 3 کال او 4 کاله پس وشو خو د هغې عدت چې کوم دی وضع د حمل ده امام مالک رحمت الله علیه د خپل مور په خېټه کې 4 کاله پاتې شوی لوی امام نه دی د مدینې امام مالک 4 کاله ځکه مې ورته ویلي چې دا زمانه د حمل لګی لکه 1 منټي او کاغه 4 کالی کاغه دین هم زیاته مودی دا بناستی د کسې او د متوفا عنها زوجها چې حامله وي نو د هغې دقه عدت دی وضع د حمل ده او چې حامله نه وي نو 4 میاشتې او 10 ورځې دي دا د زنانو متعلق مسائل دي انتهایی ګران ځای دی په دې قرآن مجید کې دا ګران ځای دی د احکامو په لحاظ سره سوچ ورته کوئ یا ایها النبی اے پیغمبره نو دا خطاب خاص ته پیغمبر خدا سره دی تعظیما و تکریما او نور دا حکم عام دی پیغمبر خدا ته هم دی او د پیغمبر خدا امت ته هم دی اذا طلقتم النساء کله چې تاسو طلاق کوي زنانو لرا دا طلاق دې ته ابغض المباحات ویلی شوی دی خدای ته چې کوم شی نه ډېر بد لګي نو په ټولو کې زیات بد ورته طلاق لګي او د هغې وجه را ده چې طلاقو باندې کور رانیږي هغه کومبه هغه کم کور او کومه علاقه چې قایمه شوې ده هغه په هغې باندې کټ کېږي او شیطان په دې باندې خوشحالیږي او رحمان په دې انتهایی خفه کېږي رحمان په ځکه خوشحالیږي چې ښځې خاوند تعلق سمي نو په حلالو باندې به لګیا حلال کارونه به کوي او چې کله د یو بل نه خفه شو طلاق او دا پکې راغی نو شیطان لار کولاو شوه سړی به ځان له د خپل شهوت د پوره کولو لپاره څه لټوي او ښځه به ځان له څه لټوي او شیطان به دواړه خوشحاله کوي د دې وجې نه طلاق ابغض المباحات دی اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم کله چې تاسو طلاقوئ خپلې بیبیانې نو فطلقوهن لعدتهن پس طلاق کوي دوی لرا لعدتهن معنا دا ده مستقبلات لعدتهن د لعدتهن متعلق محذوب دی چې هغه مستقبلات دي طلاق کوي زنانه په داسې وخت کې چې دا ورتلونکي عدت ته نو چې تی په حیض کې طلاق کې نو عدت کې دې طلاق کړه نو عدت خو دا عدت ته ور روانه نه شو په عدت کې دې طلاق کړه دننه نو که دغه کوم حیض کې چې دې وله ورکه که دا ورسره شماري نو دې څه منټونه تیر شوي دي نو څه کم 3 شو او که دا ورسره نه شماري او نور 3 شماري دې نه علاوه نو سره پاسه 3 شو نو قرآن خو 3 ویلی دي او 3 به علی چې ته طلاق په طهر کې ورکې
او دا ور رواني مستقبلات لعدتهن مخامخ ور رواني عدت ته ځکه چې دې پسې مهواري شروع کېږي دا دې عدت شروع شو او وحص العده عدت اوشمارئ معنا اثبتوا وکملوا تاسو اوشمارئ او مکمل کئ عدت لره درې مهواري پوره کئ واتقوا الله ربکم ویریږئ د الله نه چې پروردګار ستاسو دی دلته د تقوا دا حکم بار بار راغلی دی دې کې تاکید دی چې اصل خبره د خدای نه د یری ده چې چا کې د الله نه یری هغه به چرته غلط کار نه کوي هغه چرته د الله حکم نه ماتوي هغه چرته بېدیني نه کوي هغه چرته په حاشیې او عریاني نه کوي چې څوک د الله نه یریږي لا تخرجونهن من بیوتهن مو باسئ دې مطلقو ښځو له د کورونو نه هغه کورونه چې په کومو کورونو کې په طلاق واقع کړی تا چې په کومو کورونو کې په تاسو طلاق واقع کړی دی د دغه کورونو نه بیا تاسو نو باسئ په زمانه د عدت کې او چې د کور نه نو باسئ نو بیا به ورله نفقه او خرچه به هم ورکوئ نفقه به هم ورکوئ خرچه به وله هم ورکوي ځکه چې برا کور کې تا سره اوسیږي ستا کور په ګوټ کې اوسیږي او کمره دې وله محسوسه کړې ده نو خوراک به وله نه ورکوې نو خوراک به وله هم ورکوې او مسکن به وله هم ورکوې دواړه به وله ورکوې دا ځان له یو مختلفون پی مسله ده چې آیا مطلقې له زید اوسېدلو په زمانه د عدت کې او خرڅ خوراک ورکول دا تقریبا اجماع د امت ته په دې باندې سوا د یو زنانه نه چې فاطمه د هغې نوم دی او هغه خاوند طلاقه کړې وه او هغه بیا د هغه کور نه ویستې شوې وه هغې به دا بیان کو چې زه طلاقه شوې یم او زما دپاره چې کوم دی نه سکنا وه او نه زما دپاره نفقه او پیغمبر خدا موجود و دا یو زنانه دا خبره کوي نو تمام صحابه کرام به شمول عمر هغه به دا خبره کوله حضرت عمر حدیث کې راځي هغه به دا ویل چې لا ندعو کتاب الله و سنت رسوله لقول امرأة حضرت عمر به ویل موږ د الله کتاب قرآن او د پیغمبر سنت موږ نه پرېږدو د وجې د وینا د یوې ښځې نه چې کیدی شي دا خطا شوي وي کیدی شي د دې نه ایر شوي وي څنګه د یوې ښځې دپاره موږ قرآن پرېږدو او د پیغمبر سنت پرېږدو نو قرآن خو همدغه ستاسو مخې ته دی او سنت د حضرت عمر په ذهن کې هغه وخت کې به حدیثو او امام طحاوي رحمت الله علیه د صحاح الستة سره یو بل کتاب بیا موږ طالبانو ته وایي هغې ته طحاوي وایي نو طحاوي په دې باندې احادیث هم راټول کړي دي چې د ښځې نفقه هم شته او سکنا یې هم شته د فاطمې خبره به کې څوک نه مني نو ځکه وایي مو باسئ دوی لره د کورونو د دوی نه په کومو کورونو کې چې په طلاق اچولي دا به په دې کور کې او دا به دې کور کې داسې دې کور نه به په زمانې د عدت کې بار شپه نه کوي بار به شپه نه کوي او د ورځې که د ضرورت دپاره لاړ شم ټوله ورځ به بار نه تېروي زر به زه کور ته واپس کېږي فاطمې په باره کې دا خبره په روایاتو کې راغلې ده چې دا زبان درازه وه دا ډېره جبوره ښځه وه نو چې د خاوند کوم خپلوان و هغه ترېنه سخت تنګ سخت او دلته به یو ځای وروستو ترجمه کوم نو الا ان یأتین بفاحشة مبینه یو ترجمه دام شته هغه ځای کې به بیا ویم خو فاطمه چې وه نو دی کې یو دا کار و درېیمه دام په دې احادیثو کې دا راغلي دي او په کتابونو کې د احادیثو او د فقه په کتابونو کې هم دي چې دا فاطمه په داسې یو قلا او کور کې اوسېدله چې دې ته خطره وه اذان له خوښې ځای د دې وجې نو ته پیغمبر خوال چې دا کور نه رامنتقله شه
پوهېږئ پرې خبرو که نه دا ټولې خبرې به ستاسو مخې له راځي. ولا یخرجن او دا زنانه دي په خپل هم نوځي. ګوره دې مخکې دې کې څونه فرق دی چې باب افعال شي نو متعدي دی. لا تخرجونهن تاسو یې موباسئ او چې مجرد شو ولا یخرجن په خپله به هم نوځي. په خپل اختیار هم ښځې ته دا نشته که د خاوند خپلوانې شړي نه شړي نو دا په خپل اختیار هم نه دی کور نه نه ځي نه به ځي دا. ها الا یأتین بفاحشة مبینه مگر که راتلو که د مطلقو ښځو په یو بېحیایۍ په کار ښکاره نو د ښکاره په بېحیایۍ دوه ترجمې دي. یو ترجمه ده زنا چې دیا زنا وکړله نو د کور نه به د حد د قایمولو دپاره به یې وباسي. حد به پې قایموي که نه د کور نه به یې وباسي. او دویمه ترجمه بفاحشة مبینه دا ده چې دا راتلو کې په بزازت باندې او په زبان درازۍ باندې چې د خاوند خپلوان لکه د هغه مور او پلار د هغه رونه خویندې دا د دې نه سخت تنګي. نو په دې صورت کې هم دا دې کور نه به یې شړلی کېږي. لکه فاطمه په دې صفت باندې ملبوسه وه چې هغه جبوره وه. د دې وجې نه پیغمبر خوا ورته ویل دغه ځای نه راځه. وتلک حدود الله دا د الله پابندۍ دي. دا کوم احکام چې تاسو ولوستل دا د الله پولې دي. حدود جمع حد د حد پولې ته ویلی کېږي. الحد المنع حد په معنا د منع باندې راځي. دا موږ به منطق کې طالبانو ته داسې ویل چې حد په لغت کې منع ته وایي او په اصطلاح د منطقیانو کې تعریف الشی بالذاتیات ته وایي. هلته دا ترجمه ده. دلته د حدودو نه مراد حد منع ته وایي. یعنی کمې پابندۍ او پولې چې الله ایښي دي ما بندګانو له د هغې نه اوړېدل نه دي په کار. په هغې به رپاسه خپې نه ږدي هغې نه به غاړه نه اوړي. ومن یتعدى حدود الله چا چې د الله تعدي وکړه او تجاوز یې وکړه د پابندو د الله نه د الله پابندۍ ماتې کړې مخکې لاړ فقط ظلم نفسه یقینا د په ځان باندې زیاتیه وکړو په ځان یې زیاتیه وکړو. ولې ځان یې د الله د عذاب مستحق وګرځو ځان سره زیاتیه وکړو. لا تدري ته نه پوهېږي ای سامعه لا تعرف ایها السامع ته نه پوهېږي ای اورېدونکي یا لعل الله یحدث بعد ذلك امرا کیدای شي پیدا کړي الله پس تر طلاقونه یو بل کار. د دې وجې نه سړي ته وایي ښځې له خو طلاق ورکوي خو طلاق په مسنونه طریقه باندې ورکه. را روان ده ویم به په مسنونه طریقه باندې ورکه یعنی یو طلاق په یو طهر کې ورکه او بیا را درې طهرونه دته مهلت ولې شریعت ورکړی 3 میاشتې شوې. په دې کې به دی اوس شیطان په دماغ کې ننوتی دی کیدای شي دا شیطان یې دماغونه وځي او دا ښځه ته ډېره بده ښکاره کېږي دا ورته د بد ښکاره په ښه ښکاره شي ډېر مبغوضه ورته ښکاره کېږي کیدای شي د ورسره مینه او محبت پیدا شي په دې 3 میاشتې کې په دې 3 ماهوارو کې. لا تدري ته نه پوهېږي دا مخاطبه هر هغه چا سره ده چې د هغه د شان نه دا کار کېږي او لا تدري په معنا د لا تعرفو دی. لا تعرف ایها السامع ته نه پوهېږي ای اورېدونکي یا ته په دې نه پوهه کیدای شي چې الله پیدا کړي پس د دې بغض او کینې او طلاقونه امرن یو کار نو چې طلاق رجعي دی یو ورکه نو بیا ورته رجوع کولی شي 2 دې ورکړه رجوع ورته کولی شي او چې 3 دې وله ورکړه نو مغلظه شو در باندې بیا. د دې وجې نه فاذا بلغنا کله چې دا مطلقې ښځې ورسېدې اخر د نیټې ته د دې معنا د بلغنا 2 ترجمې دي. یو ترجمه دا ده چې دا عدت ختم شو او یو معنا یې دا ده چې قریب الختمېدل دی قریب الختمېدل دی ختمېدو ته نږدې دی. دلته ته نږدېوالی مراد دی ختم شوی نه دی ختمېدو ته نږدې دی. نو معنا دا ده فاذا بلغنا اجلهن کله چې دا زنانه ورسي آخر د نیټې خپلې ته د عدت خپل ته آخر ته ورسي ختم شوی لا نه دی نو فامسکوهن بمعروف
پس بندې کوي دا ځان سره په ښه طریقه باندې. ښه طریقه دا ده چې ښه په خوش اخلاقۍ سره ورسره عمر تېروه، په نیک نیتۍ او صلوح سره ورته رجوع کا، او ستا ښځه ده ډېره مودې در سره تېره کړې ده، بچي مچي به هم دله راوړي، ستا خدمتونه به هم کړي، نو په ښه طریقه ورسره زندګي تېره کړه. د معروف نه مراد حسن معاشره ده، بهترین معاشره باندې ورسره ژوند تېروه. او فارقوهن بمعروف، او که نه له هغسې ضد دې کم شوی نه وي او بغض دې کم شوی نه وي، نو او فارقوهن بمعروف، جدا یې که په ښه طریقه. او جدا کول په ښه طریقه چې یو طلاق دې ورکړی خو چې درېیم حیض یې وشو او ختم شو، بس ستا حق پې ختم شو. خو دا ده چې دا ښځه چې یو طلاق باندې دې طلاق ورکو او بیا دې ورته رجوع نه کړه او 3 حیضونه تیر شو، د عدت نه ووتله، نو ستا ته موقع میلاو د نکاح ورسره بیا کولی شي. که تا هغه راضي شئ نو نکاح ورسره کولی شي. حلالو ملالو ته په دې کې اجت نشته. اوس الله فرمایي واشهدوا ذوی عدل منکم، گواهان ونیسئ خاوندان د عدل منکم ستاسو نه، خاوندان د عدل منکم ستاسو. څه مطلب چې کله تاسو طلاق ورکوئ نو په هغې باندې هم گواهان ونیسئ، خو عادلان گواهان چې تاسو د هغې په ایماندارۍ باندې او په دیانت باندې اعتمادي، داسې خلک گواهان کوي په طلاقو باندې. او دارنګې چې کله ورته تاسو رجوع کوئ نو بیا هم په دې گواهان ونیسئ. امام ابو حنیفه رحمه الله په طلاقو گواهان نیول او په رجوع باندې گواهان نیول دواړو ته مندوب وایي، وایي دا مندوبه خبره ده، غوره خبره ده. امام شافعي رحمت الله علیه په طلاقو باندې واجب او په رجوع باندې مندوب ګڼي یا عکس ګڼي. بهرحال دا ځان له مسله ده، فقه کې زه ورته وایي بیا تاسو. واشهدوا گواهان ونیسئ ذوی عدل منکم، خاوندان د عدل او د انصاف د ستاسو نه، د مؤمنانو نه. ځکه د کافر گواهي په مسلمان نه چلیږي، د کافر گواهي په مسلمان نه چلیږي. واقیموا الشهاده لله، او بیا د گواهانو ته وایي ودروئ شهادت د الله دپاره. دې کې چېرته د چا پرو نه کوي، ګورې د چا لحاظ نه کوي، د چا د مالدارۍ نه متاثر نه شئ، د چا د دیندادۍ نه متاثر نه شئ، د چا د خپلولۍ نه متاثر نه شئ، چې تاسو په حق باندې گواهي حق او قایمه نه کوي. تاسو ذالکم یوعظ به، تاسو مؤمنانو دا هغه خبره ده چې وعظ کیدی شي تاسو ته په دې باندې. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، خاص کر هغه چاته چې ایمان راوړي په الله او په ورځ د قیامت باندې، نو هغه ته په دې وعظ کیدی شي. د هغې وجه دا ده چې د کوم سړي دا عقیده وي چې واقعي زما رب شته او زما رب زورور دی د تمام جهان نه، او ورځ د قیامت شته او ما سره د پایي پایي او د ذرې ذرې حساب به زما سره کېږي. چې دا د چا عقیده وي چېرته به هغه ګناه ونه کړي، چېرته به ظلم ونه کړي، چېرته به زیاتې ونه کړي، چېرته به دروغ ونه وایي، چېرته به الزامات ونه لګوي. او چې دا نه یو هسې کوتکي نو ګرځي دي، نو چې څه خوښه یې بیا کوي. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر ومن یتق الله یجعل له مخرجا. ومن یتق الله، څوک چې د الله تعالی نه یریږي، یجعل له مخرجا، ګرځوي الله د هغه پاره لار د راوتلو. څوک چې د الله نه یریږي نو د هر غم نه به ولا الله رب العزت، د هر غم نه به الله رب العزت د هغه دپاره کولاوالی پیدا کی، او د هر ضیق او تنګۍ نه به وله لار پیدا کی الله رب العزت. صحابو کې یو صحابي دی، هغه زوی کافرانو تختولی، هغه راغی او نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې د الله پیغمبره دشمنانو کافرانو زما زوی تختولی دی،
او مور چې د نو هغه ډېرې زیاتې جزې پزې کوي او ډېره زیاته خفه ده او زه هم خفه یم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې تاسو ښځه خاوند دا وظیفه کوئ چې لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله دا کوئ او په کثرت سره کوئ، په کثرت سره الله به مسله حل کړي. ښځې خاوند دا وظیفه شروع کړو په کثرت سره کوله. بس بله شپه ور وټکېد او هلک اواز وکړو چې باباجي ور راته لرکه زه رالمه او سلو خان یې ځان سره راوستی. سلو خان چېرته کاپرانو پي اوښان سره ول، هغه چېرته کاپران غایب شوي دي، اوښان را په مخه کړي ستې راغی. نو وړوکی راغی سلو اوښانو سره راغی، سلو اوښانو سره. اوس ورته ګورئ وایي ومن یتق الله، څوک چې د الله نه یریږي یجعل له مخرجا، روباسي هغه له الله د هرې تنګۍ نه لار، ویرزقه من حیث لا یحتسب، او روزي وله ورکوي د هغه ځای نه چې د په خیال او ګمان کې هم نه راځي. د په زوی پسې جړله، زوی راغی او سل یې ځان څه اوښان راوسته. سل هسې تا ته پرې خوله کې لږ ښکاري اوښان، خو سل اوښان د ډېر لوی قیمت په هغه وخت کې و. اوس خو پرېږده، اوس خو به کروړ نه هم زیاتي. او ومن یتوکل علی الله، چا چې ځان په الله باندې وسپاره او په الله اعتماد وکړو، فهو حسبه، دا الله ولې کافي دی، دا الله ولې کافي دی. ان الله بالغ امره، یقینا الله رسونکی دی خپل کار لر سرته. قد جعل الله لكل شيء قدرا، یقینا ګرځولی دی الله د هر څیز دپاره قدرن په معنا د مقدار دی. ګرځولی دی الله هر شي دپاره یو مقدار، معلوم مقدار چې دومره به کېږي او په دومره زمانه کې به کېږي. دا د قدرا ترجمه ده، مقدارا معلوما زمانا و مکانا، داسې به ورسره کېږي. واللائي یئسن من المحیض، هغه زنانه چې مایوسه شي د مهوارۍ نه، من نسائکم، ستاسو د زنانو نه، لصغرین او کربینه، د وجې د وړوکوالي یا د بوډۍ نه. ان ارتبتم، که ستاسو شکي په دې په عدت د دې کې، نو په عدتهن ثلاثة اشهر، پس عدت د دې 3 میاشتې دي. واللائي لم یحضن، هغه زنانه چې د هغې مهواري نه راځي، هغه زنانه چې د هغې مهواري نه راځي. و اولات الاحمال، یو هغه زنانه چې خاوندانې د باري یعنې حاملې زنانه وي، امیدوارې وي. اجلهن، نیټه او عدت د هغوی، ان یضعن حملهن، ادا دی چې دا خپل حمل کیدي. خدای دې کړي چې دا د خاوند د مرګ نه 1 منټ بعدي او که 1 کال بعدي. ومن یتق الله، څوک چې د الله نه یریږي، یجعل له من امره یسرا، ګرځوي الله د دپاره د کار خپل نه اساني. ذلک امر الله، دا حکم د الله دی، انزله الیکم، نازل کړی دی تاسو ته. ومن یتق الله یکفر عنه سیئاته ویعظم له اجرا، څوک چې یریږي د الله نه، پته ولګېده چې دا یره د الله نه اصل شی دی. فإن التقوى ملاک الحسنات، تقوا د تمامو نیکو ملاک دی. ملاک هغه مقناطیس ته وایي چې کوټه او کره معلوموي داسې. نو معنا دا ده، څوک چې د الله نه یریږي، یکفر عنه سیئاته، لر به کړي الله د هغه نه دا ګناهونه، ویعظم له اجرا، او دغه به کړي، معنا دا ده لوی به کړي او غټ به کړي الله د دپاره اجر او مزدوري. انشاءالله بیا مخکې وایو. دا ټولو دا صورت مشتمل دی په 10 آیاتونو باندې. نو ما خو ترېنه وکتلي وو، خو زه خیر دی 15 مو ویلې او 15 پاتې شو، دا به انشاءالله سبا له ووایو. دې کې یو آیات 2 د احکامو دي، بیا نور بله خبره ده. دعا وکړئ، یا الله موږ د قرآن په اسرارو، لطایفو، ترجمو، باریکو باندې پوهه کې. دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام په تمام جهان کې راولي. خدای زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. څونه زموږ بیماران دي الله شفا کامل عاجله ورکړي، څونه زموږ مردگان دي الله تعالی وبخښي.
یا الله جامعه تعلیم الاسلام مندنی آباد کړي دې کې څومره کمی دی الله د غیب د خزانو نه یې پوره کړي د خپلو نیکانو صالحانو بنیګان زړونه دې آبادولو چلولو قرض خلاصولو ته راواړئ یا الله دا مدرسه زموږ د آخرت د نجات دپاره بهترینه ذریعه وګرځئ یا الله دې په وجه زموږ نه راضي شي یا الله دې په وجه زموږ نه راضي شي یا الله خاتمه زموږ د ټولو په ایمان کې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة